زمونږ بعضې ملګري تپوس کوي او ډیرو یارانو دوستانو دا تپوس وکړو، نو د دې د وجې نه ذکر کومه چې زمونږ کوم ملګري بهر ملکونو کې اوسیږي نو هغوی به صدقه فطر څنګه ادا کوي. د هغوی دپاره د شریعت حکم دا دی چې کم یاران دوستان په بهر هیوادونو کې د مزدورۍ دپاره یا د نور اسفارو دپاره تلي او هلته کې اوسیږي نو هغوی به صدقه فطر یعنی سرسایه په دې ترتیب سره ادا کوي چې په کم ملک کې دیو اختر تیری د حق ملک د پاوکم 200 غنمو حساب به وکړي چې څومره پیسې ته جوړیږي که ریالونه دي او که بل یو کرنسي ده، نو په حق اعتبار سره به دیو دغه صدقه فطر او سرسایه ادا کوي. که چرې دا پاکستان ته رالیږي نو هم د حق ځای حساب به کولی شي او که هلته په هغه ملک کې چې کوم پکې اوسیږي دی په هغې کې ادا کوي نو هم حق حساب به کولی شي. دغسې د کم نابالغه اولاد دی او په کلی کې اوسیږي، مثلا پاکستان کې هغې اوسیږي، نو د هغوی دپاره حکم هم دا دی چې دا پلار به چې په کوم ملک دی اوسیږي د حق حساب ولګوي او صدقه فطر به ادا کړي. مثلا یو کس دی هغه په سعودي عرب کې اوسیږي او د ماشومان په پاکستان کې دي، نو دی به د سعودي عرب د دغې ریټ معلومات وکړي او په حق اعتبار سره به د پاکستان د دغې بچو سرسایه ادا کړي. کم ماشومان چې د بالغین دي یعنی بالغ دي مشران دي، نو چونکې په د باندې د دې سرسایه لازم نه ده ادا کول، نو د دې دپاره حکم دا دی چې که چرې ادا کول یې وغواړي نو بیا به د پاکستان په اعتبار سره ادا کوي. او باقی پاتې شوه د دې کور والا اهلیه، نو د هغې دپاره د شریعت حکم دا دی که چرې د صاحب د استعداد دی او د پیسې والا دی مالدار دی نو په کار دا ده چې انفع للفقراء کم وي، یعنی فقیر ته په کم کې ډیره فایدې په حق اعتبار سره یې ادا کی. که د پاکستان لکه مثلا 2021 کې موجوده زمونږ د ذیلدیر بالا د دې نه 120 روپۍ جوړیږي احتیاطاً، نو د دې ځای د ادا کی. او که چېرې مالدار دی صاحب د استعداد دی نو د هغه ځای د ادا کی چې کم د سعودي عرب چې کم دی نو مقدار دی. دا خبره ډیرو ملګرو ته پوښتنه کړې وه د دې وجې نه ما عرض کړله. او د دې سره سره یو بله مسله دا هم ده چې کم زمونږ ملګري دلته کې د حق ماشومانو سرسایه ادا کول غواړي چې مثلا پلار یې هلته کې دی او دلته کې تره دی د ماشوم هغه ادا کوي، نو د هغې دپاره هم دا حکم دی چې چونکې دی ادا کوي او د دې ماشوم سرسایه په دې پلار باندې لازمه ده او په پلار باندې د هغه ځای په مقدار سره لازمه شوې ده، نو لہذا چې دلته کې څوک ادا کوي نو هغه به هم د حق سعودي عرب حساب کوي او د دې ماشوم سرسایه به ادا کوي.